دا په یو ابدي زندگی باندې ژوندي دي بل احیاء عند ربهم بلکې دا ژوندي دي په نزد خپل پروردګار باندې یرزقون خوراکي ورته ملاویږي حدیث کې راځي شنو توتیانو په ججرو کې دا سار جنتونو ته الوزي او ټول ورځ په جنتونو کې سیر او سیاحت کوي او بیا شپېله د عرش عظیم لاندې قندیلونه دي ګروڼونه دي راځي او هلته دمه کوي بیا او بیا سار الوزي چې کوم دی دغه ته نو ځکه وایي او فرحین بما آتاهم الله خوشحالیږي په هغه نعمتونو چې الله وله ورکړي دي من فضله د خپلې مهربانۍ نه ویستبشرون او زیری حاصلی بالذین په هغه مجاهدینو باندې لم یلحقوا بهم من خلفهم چې نه دي پیوست شوي په دې پسې من خلفهم د شا طرف نه چې هغوی په میدان کارزار کې لګیا دي او لګیا دي جهاد کوي او الله خوف علیهم نبیر په دې باندې آینده ولا هم یحزنون دې غمجن شي په تیرو حالاتو باندې یستبشرون بنعمة من الله زیر حاصلی په نعمتونو باندې د جانب د الله نه وفضل نو په مهربانۍ سره وان الله لا یضيع اجر المؤمنین او یقینا الله نه ضایع کوي مزدوري د مؤمنانو الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين دا چلو شو چې د احد غزا سر ته ورسېده او ابو سفیان زوی د حرب خپل پوځونه واپس واخیستل او لاړل نو چې یو ځای ته ورسېدله نو هلته صلاح کوي او دمه کوي هغوی ویل چې هلکه ناشنا کاره وکړو مدینه خو بس قابو کړې وه او وکتو که خلک پاتې شوی و او همداسې مو راودانګلې یاره واپسۍ کې تله پکار دي چې موږ واپس لاړ شو او بیخکني وکړو دې خلکو نو دا نبی علیہ السلام خبر شو نبی علیہ السلام فرمایل چې مرګرو که هیڅوک نځي تنې تنها بزم تنې تنها په ابو سفیان او د هغه په فوج پسې او تقریبا ګڼ صحابه برابر شو زخمونه دي پې دردونه دي تکلیفونه دي او دا د هفتې په ورځ باندې غزا وشوه او اتوار په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام ویل چې زور پسې او د پیر په ورځ باندې نبی علیه السلام روان شو او هلته چې ابو سفیان ته چا وویلې چې هغه نه کم ملګري خپه هم ټول راغلي دي او دا لارې کوڅې داسې رابېږي فوج را روان دی او تخته
او دلته ابو سفیان دوه خپې خپلې کړې دوه پردی کړ لاړ مدینې مکې معظمې ته وتښتېد آیاتونو کې اشاره ده دې ته ځکه وایي الذین استجابوا لله والرسول کسانو چې قبول کړي د الله او د رسول من بعد ما اصابهم پس تغې نه چې رسېلي دوی ته زخمونه یې زخمیان دي او د پیغمبر سره روان شو د ابو سفیان پیچه کوي للذین احسنوا منهما دا کسان د پاره چې نیکی کړي د دوی نه واتقوا پرهیزګاري اختیار کړي دا اجر عظیم لویه مزدوري ده الذين قالوا لهم الناس کسان دې صحابه ته دې ویلي چې ابو سفیان چې کال له په حمراء الاسد مقام باندې بیا مقابله کوي نو دا خبره وشوه نو آلته کال ټیم چې راغی اوس نبی علیہ السلام ویلي چې هلکه حمراء الاسد ته ځئ ابو سفیان سره زموږ وعده ده ابو سفیان یو سړي له دغه ورکړه ډک ډک اوښان د وسکو چې لاړ شه دا مسلمانان او پیغمبر ویاروه چې دوی رانشي نو څنګه چې هغه دا خبره وکړه نو قرآن کریم وفرمایل چې دا شیطان دی تاسو د خپلو اولیاو نه یری تاسو دین به نه یریږئ نبی علیہ السلام لاړ او په حمراء الاسد کې په یو روپۍ کې روپۍ وګټله او روغ جوړ خپل کورونو ته خدای پاک راوستل الذین کسان قال لهم الناس چې ویلې هغې ته بعضې خلکو چې ان الناس قد جمعوا لکم یقینا ابو سفیان دی جمع کړي ستاسو دپاره مختلف فوجونه فخشوهم ویریږئ د ابو سفیان دی نه فزادهم زیات که مؤمنانو لره ایمانا زیات یقین په الله باندې وقالو ویل مؤمنانو حسبنا الله ونعم الوکیل کافی دی موږ لپاره الله او بهترین تصرف کوونکی دی الله فانقلبوا بنعمت من الله واپسو صحابه او پیغمبر په یو لوی نعمت سره جانب د الله نه او فضل نه او په مهربانۍ سره لم یمسسهم سوء ونه رسېد دوی ته هېڅ بدحالي او واتبعوا رضوان الله او تابع شو د رضامندۍ د الله والله ذو فضل عظیم الله خاوند د مهربانۍ لوی دی انما ذالکم الشیطان دا تاسو ته یم شیطان دی دا تاسو ته چې دروغ خبرې را رسوي او تاسو یری دا شیطان دی یخوف اولیاءه یری تاسو له د خپلو دوستانو نه فلا تخافوهم ونه یریږئ دوی نه وخافون ایمان او یریږئ ان کنتم مؤمنین که تاسو ایماندار ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم من الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين دا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر غمجن دی لکی تعالی پیغمبرہ آغا کسان چې جلتی کئی پا دن کېدلو سرا پا کفر کې داسی پا کفر بانی ور سوری دی ور روان دی نو دا کل کل داعی حق
چې هغه شپه ورځ خلکو ته دین طرف ته رابلي او خلک کینی په بې دینۍ باندې ور روان دی نو زړه کې درد پیدا کېږي نو الله تعالی تسلي ورکوي پیغمبره غمجن دي نه کي تا لره هغه کسان چې جلتی کوي په دننه کېدلو په کفر کې انهم یقینا دا کفار لن یضر الله شیئا هیڅ چرې ضرر نشي رسولی تا ته د څه یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره بلکې اراده کړې الله چې ونه ګرځوي دوی دپاره څه برخه په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او دوی دپاره عذاب در لوی دی ان الذین اشتروا الکفر بالایمان یقینا کسان چې غوره کوي کفر له په مقابله د ایمان کې لن یضر الله شیئا هیڅ چرې ضرر نشي رسولی الله ته رسو ولهم عذاب علیم دې دپاره عذاب درناک دی ولا يحسبن الذين كفروا ګمان دې نه کوي کسان چې کافران دي د دې خبرې چې انما نملي لهم خیرا لانفسهم خامخا هغه چې موږ مهلت ورکوو دوی له دا ګینې غوره د دوی د ځانونو دپاره نه کله کله الله مهلت ورکوي او بیا نیسي سړی انما نملي لهم لیزدادوا اسما خامخا موږ مهلت ورکوو دوی ته چې زیات کړي ګناهونو لره ولهم عذاب مهین او دې دپاره عذاب سپکوونکی دی ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه ندی الله چې پریدي تاسو لرا ليذر ليترك ندی الله چې پریدي مؤمنان لرا على ما پاک حالت باندې اما انتم عليه چې تاسو پاګي باندې د خلقنا چې پورا مؤمن او د پورا منافق پته نه لګيږي حتى يميز الخبيث من الطيب اتا چې جدا کی الله پدیت لرا منافق لرا من الطيب د پاک او صاف او ستر مؤمننا وما كان الله ليطلعكم ندی الله چې خبر در کی تاسو را په غیب باندې ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء لیکن غورکی الله د پیغمبرانو نه هغه چې د الله خوښي نو اطلاع عن الغیب ورکوي بیا فآمنوا بالله ورسوله پس ایمان راوړئ د په الله او د الله په پیغمبرانو باندې وان تؤمنوا که تاسو ایمان راوړئ وتتقوا پرهیزګاري اختیاروئ فلکم اجر عظیم ستاسو دپاره مزدوري لویه ده ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ګمان مکوا ګمان دې نه کوي هغه کسان چې بخل کوي بما پاغه مال او دولت چې موږ ول ورکړی دی خپل مهربانۍ نه هو خیر لهم دا ګمان دې نه کوي چې دا بخل کول دوی دپاره کې غوره دي بل هو شر لهما بلکې دا بخل دوی دپاره ډېر ناکاره دی سیطوقون ما بخلوا به زردا چې یطوقون غاړې ته به واچولی شي هغه چې دوی په بخل کړی پای باندې ځکه دغه نه به بیا یو گنجی مار ساز شي په حدیث کې راځي یوم القیامت ولله میراث السماوات والارض خالص الله لپاره حکومت د اسمان ځمکو دی والله بما تعملون خبیر الله پای کې چې تاسو یې کوئ خبردار دی دا ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير دا
یقیناً اوری اللہ وینا دا ای کسانو چی وائی کم کسان چی دا وائی اللہ دا گی وینا اوری اغسا ان اللہ فقیر اللہ عجز دے دا با چکر دا زکاة مسئلہ رالا او نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا مسئلہ اکرلا نو یهودو خبیثانو دا خبری اکلی چی خواہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدای پکر شوه دے نو منگ نا اوز زکاتو نا غواری منگ نا زکاتو نا غواری نو یقیناً اوری دل دا اللہ وینا دا آگا کفارو یهودو چی اگی وائی ان اللہ پکیرون اللہ عجز شوه دے ونحن اغنیو منگا مالداریو منگ تا وی زکاة راکی سنکتب ما قالو اللہ فرمائی زرد چی منگ دی دا وینا با اولی کو او وقت لهم الانبیاء یوازی دانا دا وینا غلطا بلکہ دوی او غلط عملم دے چی دا اللہ پیغمبران وجنی او بلی کو منگا وجلد دوی پیغمبران لر بغیر حق پنا جائز سرا ونقولو او منگ بورتاوائی چی زوقو عذاب الحریق او سکی تاسو عذاب سوزون کے ذالکا بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید ذالکا دا خبر ثابت را بما قدمت ایدا پا سبب داگی چی وڑاندی کری دوی لاسنو او پا سبب دری چی ان اللہ لیس بظلام للعبید یقیناً ندے اللہ زیتے کون کے پخفل بندگانو بانی الذین آغا کسان قالو چی وئی ان اللہ عہد الینا یقیناً اللہ وعدہ کری دا منگا سرا او اگا وعدہ منگ سرا اللہ دا کری دا چی اللہ نؤمن رسول منگ با یقین نکو پا یو پیغمبر بانی حتی یأتینا بقربان حتی چی راتلو کی منگ تا پا یو قربانی بانی تاکلو نار چی اگا قربانی اورو خوری دا با مشرکان یہود بدا خبر کولا چی اللہ تعالی منگ سر دا وعدہ کرے وا چی کداسی یو پیغمبر راشی او اگا یو قربانیو کی او اگا قربانی اور اخری نو کتاسو بیا دا خبر منینو یو خبر برا او چی داسی نئی نو داسی پیغمبران بنا او دا دید دروغ خبر بکولا قلت ورتوایا چی خواہ دا وعدتا سر اللہ کرے دا قلت ورتوایا پیغمبرا قد جاکم رسول من قبلی بالبینات یقیناً راگری دی تاسو تا گن پیغمبران مخی زمانہ پخکارو دلائلو دین علاوہ وبالذی قلتم و پا دیم رات لکلی جی تاسو پا سبان رات لکلی تاسو ہے چی پیغمبر راشی او یو قربانی پیش کی او اسمانی اور راشی ہوگا اسی دی دغیم پیش کلی دی فلما قتلتم خو تاسو وجلی دی اگا پیغمبران دا تاو چی سغوائی اگه در تا پیش کلی او داگی باوجود پیغمبران تاسو بیا کا وجلی دی ان کنتم صادقین کچرے تاسو رشتینی پر دعوی کی فإن کذبوکا کدی نسبت دروغو کئی تاتا دروغو نسبت تر تکی نو فقد کذب رسول من قبلکو یقینا نسبت دروغو شوئے دے گنو پیغمبرانو تا مخکستانا جاؤ بالبینات رات لکڑی دی پیغمبرانو پخکارو دلائل بانی والزبوری او دارنگی صحیفو بانی والکتاب المبین او پا کتاب روشن بانی او داگی باوجود تاسو آگا پیغمبران علیہم السلام پا شہادت رسولی دی او تاسو آگا چکم دینو وجلی دی سنگا نندا خبر تاسو کوئی کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
لتبولون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. دا كل نفس ذائقة الموت، ہر نفس سکون کے دا مرگ دے. دا اعلان دے دا اللہ، عام اعلان دے کہ ہر سکون کے، ہر نفس سکون کے دا مرگ دے، اس وقت بنشی پاتے کے دے. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ، تاسو بس تاسو دا اعمال پورا بدلے ملاوی گی پورز دا قیامت بانی. فمن زحزح عن النار، سوک چی دا اور نا اویستے شو، وادخل الجنہ و جنت توردن نکلے شو، فقط فاز، یقیناً دا کامیاب شو، دا سڑے یقیناً کامیاب شو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، ندے جوند دنیا مگر سامان دا دوکی دے. خام خوابا ازمائش کی گی پتا سبانی فی اموالکم، ستاسو پا مالونو بانی او ستاسو پا دولتونو بانی، او قسمہ قسم ازمائشون برازی. وانفسکم، او ستاسو پا زانونو کی با دا اللہ دا ازمائش رازی. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب، او خام خواب او رئی تاسو آئے کساننا چاگی تا کتاب ورکڑے شویر من قبلکم مخکس تاسونا. او ومن الذین اشرکو، او خام خواب او رئی دا آئے کساننا چا مشرکان دی سو اذن کثیرا، دیر تکلیف دے خبری، دیر درمند خبری، او دیر سپیری خبری بتاسو او رئی داگینا. وَإِن تَصْبِرُوا، خو لیکن تاسو کا صبر کوئی، وَتَتَّقُوا، پرہیزگاری اختیار ہوئی، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً دا دے پختو کاروننا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، آگا وخم یاد کئی چی واغستا اللہ اکلک وعدہ دا کسان نا چیگی تا کتاب ورکڑے شویو، او اکلک وعدہ داوا چی لتبیننہو للناس، تاسو با دا کتاب خام خوا بیانوی خلقو تا، دی بیان بکوی ولا تکتمونہو، نبا پٹھوی تاسو دے لرا، ونبذوه، وغرزو دوی دا کتابو وراء ظهرهم، شاتر شاگانونا. شاتر اچولو مانا دادا چی عمل بنکو، او وشترو بیهی ثمنن قلیلا، او غره کڑے دے دی پدے کے ومقابلہ دے کی پیسے لگی دی دنیا. فبئس ما اشترون، سبت دے اغا چی دوی ما یشترونو، سبت دے اغا ما یشترون، اغا چی دوی غرکی اگے لرا. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتو، گمان مکو پا کسانو چی خوشحالی گی بما اوتو پائیبانی چی دوی تا ورکلی شوی دی. ویحبونا، او دوست گنی ان یحمدو چی دوی صفتون اکلیشی بما پا خبرو لم یفعلو چی دوی ندی کری. فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب، پس گمان مکوا و دوی بانی دا خلاصی دا عذاب اللہینا، ولہم عذاب علیم، دید پار عذاب درناک دے. وللہ ملک السماوات والارض، خالص اللہ رپار حکومت دا اسمانون دا زمکو دی. واللہ علی کل شین قدیر، اللہ پا ہر سر طاقت خاون دے. دا یو سڑے دے قرآن فرمائل چی تا گمان مکوا پا کسانو چی خوشحالی گی پا آغی باندی چی دوی تا ورکلی شوی دی.
او دوست غنی چې خلک صفاتونو کې پای خبرو چې دوی سره کړي نه نو په دې باندې به ګمان د کامیابی نه کې پرې کسانو باندې دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل روانو نو زنانه روانې نو زنانو ته وویل چې دا هغه سړی دی چې د ماسخوتن په مانځه باندې او دس باندې د سهار لمونځ کوي نو امام صاحب وایي دا وخته پورې دا کار ما نه و کړی خو بیا دا آیات رایات شو چې هسې نه دې آیات مصداق وګرځم نو بیا یې په هغې باندې عمل وکړو وایي په دې باندې نو دا یو خبره چې یو سړی یو کار د نیکۍ نه دی کړی او دی دا غواړي چې زما په دې باندې څوک مشهور کړي چې پلاني داسې د نیکۍ کارونه کړي دي دا دی آیات مطلب دی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب دا د سوره آل عمران آخری آیاتونه دي نو دا ډیر اهم آیاتونه دي او دی باندې یو سړی وي تیر شي او دی په دې سوچ اونکي نو دا عنین فی معرفت الله دا سړی اجرا دی د الله په پیژنګلو کې د دې وجې نه دا به په سوچ باندې وایي یقینا پس په پیدایش د اسمانونو ځمکو کې واختلاف اللیل والنهار او دارنګي پتلو راتلو د شپې او د ورځې کې لآیات لوی نخدي لأولی الالباب د پاره د خاوندانو د خالص عقلونو ولا سوق دي الباب د لب جمع د خالص عقل توای مغز الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم آکسان دی چی یادئی اللہ لرا پا ولاغ بانی پنا سبانی و پاڑ خونو بانی ویتفکرون او سوچ کئی پی خلق السماوات والارض و پیدایش دا اسمانونو دزمکو کی ربنا زمانگ ربا ما خلق دا عذابات ولا ندی پیدا کری تا دا باب دبدوا عبسو سبحانکا پاکی دا تالرا پکنا عذاب النار ساتمال دا عذاب دا اورنا ربنا اے زمانگ ربا انکا من تدخل النار یقین انتس چی سوک دنکی تا اغلر ورطا پکد اخزیتهو پس یقین انتا رسوا و شرم اغلرا وما للظالمین من انصار او نبید ظالمان دا پار سوک مردگاران ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ربنا زمانگ ربا اننا سمعنا یقین واوی زمانگا منادی دی آواز کون کی نا ینادی آواز کئی ایمان تا
आवाज داره ان آمنو بربکم چې ایمان راوړی په خپل پروردگار باندې آمنو بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا زمنګ ربا بخنو کې مونږ ته ذنوبنا گناهونه زمنګ وکفر عنا سیئاتنا او لرکې زمنګ نه زمنګ گناهونه وتوفنا مع الابرار او وفات کې مونږ لرا سره د نیکانو نه کله چې مرګ راولي نو نیکانو صالحانو سره بیا مونږ له مرګ راولي ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك اے زمونږ ربا راکې مونږ ته هغه چې تا وعده کړې ده زمونږ سره په ژبه د خپلو پیغمبرانو ولا تخزنا یوم القیامه او ما غمجن کوه مونږه په ورځ د قیامت باندې انک لا تخلف الميعاد یقینا ته مخالفت نه کې د خپلې وعدې فاستجاب لهم ربهم پس قبول کړ دوی دپاره پروردګار د دوی په دې مضمون باندې چې انی لا اضیع عمل عامل منکما زبا نه ضایع کومه عمل د عمل کوونکو ستاسو نه من ذکرن سړی وي او انثی که زنانه وي بعضکم من بعض ستاسو د بعضو نه دي بعض ستاسو د بعضو نه دي والذین هاجروا کسانو چې هجرت کړی دی و اخرجوا من دیارهم او ویستې شوي دي د خپلو کورونو نه و اوذوا فی سبیلي او تکلیف ورته ورکړی شوی زما په لار کې وقاتلوا جنگیږي وقتلوا شهیدان کیږي په دې لار کې لو کفرن عنهم سیئاتهم خامخا به لرکما د دوی نه ګناهونه د دوی ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار او خامخا به دننه کوم دوی لره باغونو ته چې بهیږي به لاندې د دې نه مختلفې ولي ثوابا من عند الله دا دی بدلا د جانب د الله نه والله عنده حسن الثواب الله په نظر باندې بهترین ثواب دی او بهترین بدلی دی لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم دا اللہ فرمائی لا یغرنکا اے پیغمبرا دوکری نکی تعالی را تقلب الذین اوڑیدل راوڑیدل دا کسانو چی کافران دی فی البلادی پخارونو کی نا پا چہل پہل کے او پڑیر زیب و زینت کے او د ډیرو نعمتونو سره دا کفار پرې خارونو کې اوړي راوړي دا دې ګورې تا دوکه نه کیږي ولې متاع قلیل دا لږ غوندې سامان دی چند روزه او ډېر زر ختمېدونکی دی ثم مأواهم جهنم بیا زیر دوی جهنم دی وبئس المصیر بئس المهاد ډېر بد ځای د راتللو دی او ډیره بده بستره ده د دې بدقسمتو لپاره ولكن الذين اتقوا ربهم لیکن هغه کسانو چې یریږي د خپل رب نه لهم جنات دوی لپاره باغونه دي تجري من تحت الانهار
چې بهیږي به لاندې د دې نه مختلفې ولې خالدین فیها همیشه به اوسیږي په دې کې نزلا من عند الله دا د عامل مستیا د جانب د الله نه وما عند الله خیر للابرار او هغه چې په نزد الله دی هغه ډېر بهتر دي د نیکانو صالحانو لپاره دا تاسو ته ما مخکې یو ځای ویلي وو چې د رسول الله د وفات نه وروسته حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما د دې مدینې د کوڅو ته راووتو نو چې راووتلو داسې ګوري خفه دي انتهایي بیا سوچ وکړو چې د ام ایمن خواته به لاړ شو نبي علیه السلام ته د پلار نه یې وینځه پاتې شو معمره زنانه وه هوښیاره زنانه وه نو هغه د خواله به لاړ شو که چېرته هغه څه تسلی خبرې راته وکړي نو راغله نو چې ام ایمن شیخین ولیدل ابوبکر صدیق او عمر نو ځان له په ژړا شو نو مشرانو ورته ویل چې ولې بیبي ستا څه خیال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چې د الله سره کوم نعمتونه دي نو هغه د دې نعمتونو نه زارها چند ښه نه دي نو ام ایمن ورته وفرمایل چې زه په دې باندې نه یم خفه هلته چې د نبي علیه السلام دپاره کوم نعمتونه دي هغه خو بل شان نعمتونه دي زه په دې باندې خفه یم چې وحی بنده شوه وحی بنده شوه قرآن عظیم الشان کتاب چې موږ ته د قرآن انتهایی ضرورت دی د ژوند په هر اړخ کې تېرول او په دې باندې خپل ژوند برابرول هغه وحی بنده شوه دا هغې ته اشاره ده چې وما عند الله خیر للابرار هغه چې د الله سره دي ډېر غوره دي د نیکانو صالحانو لپاره وان من اهل الكتاب او یقینا بعضې د اهل کتابونه لمن خامخا هغه څوک دي یؤمن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې وما انزل الیکم او پای کتاب ایمان راوړي چې تاسو نازل شوي لکه عبدالله زیر السلام وما انزل الیهم او پای کتابونه چې دوی ته نازل شوي دي خاشعین لله عجزي کوونکي دي الله ته لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا نه غوره کوي په آیاتونو د الله باندې پیسې لګي د دنیا اولئک لهم اجرهم عند ربهم دا کسان د دوی دپاره مزدوري دي دا په نزد رب د دوی باندې ان الله سریع الحساب یقینا الله جل حساب کوونکی دی یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون دا آخری وصیت نامه ده چې الله رب العزت مؤمنانو ته یو وصیت کړی دی او ډېر اهم وصایا دي او دا چې ایمان والو اصبرو مؤمنانو صبر وکړئ په اذیتونو تکلیفونو مشکلاتو سختو زخمونو باندې صبر وکړئ او بیا ستاسو مقابله کې کافر هم په میدان کې ولاړ دی او دغه ګولې زغمي هغه او د سر پاره زغمي د باطل لپاره نو وصابرو د کفارو مقابله په صبر کې وکړي صابرو دا د فاعل و فاعلی بابې خاصه تشارک دی وصابرو غلبه او مقابله وکړي د کفارو سره په صبر کې او رابطو
او تاسو اتړئ په سنگرونو باندې په خط اول باندې کفارو ته په سرحداتو باندې اتړئ خپل اسونه اتړئ خپل ځانونه خپل ټرینکونه اتړئ خپل میزایل الته اتړئ او د کفارو د مقابلې دپاره چوچ او چابک کینئ او واتقوا الله خلاصه دا ده چې د خدای پاک نه د ژوند په هر اړخ کې ویریږئ لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین سورہ ال عمران خلاص شئ انشاءالله دعا وکړئ یا الله موږ د قرآن په اسرارو د تایفو ترجمو باریکو باندې پوهې کړي دې سره سره الله موږ له پرې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي دې له څو کار کوي کامیابي کې څو کې مخالفت کوي هدایت ورکوي کبد قسمت ای تباہی کی خدای زموږ په حالت باندې رحم وکړي خدای زموږ د عمل مستحکم کړي پاکستان مستحکم کړي د شریعت او د اسلام دپاره مستحکم کړي خدای دې کې د شریعت بالا دستي راولي خدای دلته د بېدینۍ او د پسکو پجور چې دا کم بازار ګرم دی الله دا ختم کړي الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي د دنیا کافران ټول ذلیل او خوار دي خدای د مسلمانانو په هر ځمکه کې د مسلمانانو د جان و مال حفاظت دې وکړي خدای زموږ د څونه مشران وفات دي زنانه نارینه مشران کشران ټول وبخي څونه زموږ د مسلمانانو بیماران دي خدای موږ ټول له شفا کامله عاجله ورکړي یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي ما ته دعا وکړئ چې الله رب العزت ماله صحیح صحت راکړي او د قرآن د وینا صحیح طریقه او صحیح توفیق موږ له راکړي او موږ او تاسو ټول په دې قرآن پوه کړي او موږ او تاسو ټول په دې قرآن باندې د عمل کولو توفیق راکړي او زموږ په زندګۍ کې د دې قرآن قانون الله په تمام جهان او خاص کر پاکستان کې راولي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه